السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اخوندزاده ناصر دینی معلومات چینل سره حافظ نقیب الله اخوندزاده تاسو ته مخاطب یم. ملګرو نن ډېره د خوشحالي مقام ده. دا کوم چې تاسو ته ښکارېږي دا نوراني چهرې نن په ژوب شراني بازار مدرسه جامعه مظاهر العلوم کې نن د سربندي ده. دا حافظان اخري ورځ ده د فراغت چې دوی فارغ کیږي. محترم مسلمانانو تاسو ته پته ده دا مدرسه په شراني بازار کې واقع ده او د دې مدرسې مهتمم حضرت مولانا مولوي رفیع الله صاحب شراني ده. زه به له دوی څخه داسې مختصره پوښتنه وکړم چې آیا دوی اخري ورځ ده فراغت ورځ ده فارغ کیږي، آیا دوی څومره خوشحالي محسوسوي او دوی څه پیغام خلکو ته ورکوي چې آیا تاسو دین طرف ته راسئ. حافظ محترمه ستا ډېره مننه. اول خپل نام راته معرفي کړه. نام یې څه ده؟ حفیظ احسان الله. حفیظ احسان الله صاحب آیا تاسو څه محسوسوئ؟ نن خو تاسو اخري ورځ ده، خوشحاله یاست، تاسو به کورو ته ځئ. نورو مسلمانانو پښتنو ته څه پیغام ورکوئ چې هغه خپل زمن خپل بچیان په دیني مدارسو کې داخل کړي؟ محترم ازمون خدا زده یو خدای الله ډېر لوی احسانات او شفقت استفادې فساد فساد په زمانه کې الله سبحانه و تعالی زموږ د درس باره کلام الله هغه کلام الله په درس کال کې نازل شوی او زموږ سنوت یې راوستي. نو امور د الله له حمد او ثنا وي چې د الله ډېر لوی احسانات او د الله شفقت استفادې فساد فساد په زمانه کې د کلام الله زموږ سنوت راوستي. او محترم زه نور به څه محسوس کوم په دې ورځ عجیبه ده. الله موږ سخت ګوره دا حفظ کلام الله چې دی ډېر په ستړو موږ خوارۍ وړي زمی به ولی بیا خولې بارانونه به وله او په دغسې بیا په ګرمي کې راواخل. زه به یوه خبر وکړم الله دې په ریا کې نه راولم. زما د الله په ذات سره قسم ما په ګرد دوبې زه و پنکا ته نسم ومیده په دې باندې چې زه به و پنکا ته ویده سپدم بیا به نو سهار نه مانځله راکښېنستی سم ځکه پنکا تیزه وله. نو خوارۍ ستړی شام دغسې استادانو ډېر محنت راسره وکړئ شپه ورځ به راته لګیا وله خو موږ به نه پوهېدو. نن الحمدلله د الله ډېر احسانات او شفقت دی چې دا خو ښایسته محفل یې راځي او انډیوالان راځي خو بهرحال الحمدلله د الله ډېر احسانات. یعنې تاسې الله تعالی څخه ډېر خوشحاله یاست. کوم پښتانه وروڼه مسلمانانو ته څه پیغام ورکوئ چې هغه خپل بچیان په مدرسو کې داخل کړي هغه به هم داسې خوشحالي محسوسوي؟ محترم بالکل خو ډېره لوی خوشحالي ده. خو زه دا وایم ټیک د اسکول تعلیم عصري تعلیم هم بالکل ټیک دی ولې د دنیا لپاره ضرورت دی خو د کلام الله سم ورسره ووایي ډېر به ښه او د الله سبحانه وتعالی کلام الله په یوه کور کې چې حافظ یې څومره لوی برکت یې. نو زه دا وایم ټولو ته دا دعوت ورکوم دا درخواست ورته کوم چې خپل بچیان دا مسترانو ټولو ته خپل بچیان خامخا مدارسو ته ورکړئ انشاءالله نه به ضایع کړ په دا مدارسو کې کم سے کم حفظ د نه وکړي کلام الله خو دغسې ووایي په ناظره به ووایي او که ماشوم چې صرف قرآن ورواخلي ورته وګوري او که بابا کله وفات وي پر کم عذاب یا عذاب الله سبحانه وتعالی ځینې لرې کړي. نو زه دا دعوت ټولو ته دا درخواست کوم چې خامخا بچیان ورکړي و دا مدارسو ته خامخا ورکړي. اسکول ته هم په ووایي بالکل یوه مسله نه ده خو خامخا د کلام الله په ووایي حافظان دي کې بیا کوشش ولې عالمان دي کې پر مخ دې بوځي د دین خدمت وکړي او موږ هم له الله دا دعا غواړو چې الله ستا د دین غلامانو جوړ کړي. مننه جزاکم الله. ملګرو تاسې حافظ صاحب احسان الله خبرې واورېدلې په ښایسته انداز سره وغږېدو. په یقین سره دا کوم مجموعه ستاسو ته نوراني چیرې ښکارېږي. قسم په الله ده د الله تعالی ذکر قرآن ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان سے حفظ وکاو کم انسان سے حافظ د قرآن او په هغه باندې عمل نه وکاو لاره ګاډي تر ماشه ده فانه سره تر ماشه ده ګاډي لري نو هغه انسان مال او متن ده. په قرآن په فخر کوي. قرآن د الله تعالی هغه معزز کتاب ده خدای الله په خپل قرآن کې یای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله تعالی دا قرآن موږ نازل کړی ده دې قرآن موږ په خپل باندې حفاظت کوو. بېشکه په ټولو دنیا ته چیلنج ده 1400 کاله کېږي تر اوسه پورې په دې قرآن کې زرغون غتنې راغلي داسې نوراني چهرې چې په داسې ملکو کې حافظان کېږي قرآن ټول سینې ته اچوي. نو انشاءالله تعالی دې قرآن به حفظ تر قیامت پورې جاري او ساري. حافظ صاحب من خبراته کوي آیا تاسو خوشاله یاست؟ الحمدلله دا الله ډېر غټ نعمت دی چې موږ ته راکړي په دا باندې ما 11 کال 12 کال سکول ویل دی په هغه کې دومره سکون نس لکه ما په یونیم کال په مدرسه کې دا سکون پیدا کړی دی. خوشاله یعنی خوشاله الحمدلله. باندې تاسو خوشاله الحمدلله ډېر خوشاله زموږ سره باندې دی بخیس خوشاله الحمدلله. حافظ خوشاله ډېر خوشاله یم نن د سربندۍ په ګډ ژوند کې دا بختوره ورځ نه ولیدلې کله نن یعنی دا لک دا حافظ صاحب زموږ ګاونډي ده د پلار سلیمان کاکا نومېدو زموږ ناصر ده پلار یې وفات ده ډېر ښه پلار یې دومره ښه انسان و چې ټول عمر د علماو په خدمت کې تېر کړو ځکه کتابي مسله هم داسې ده چا پلار سي له علماو سره تعلق کړي
خو تعالی به د هغه زوی عالم کوي حافظ کوي د حافظ دا ډېر خوشحاله ده. آیا تا پلار چې کوم په قبر کې د هغه به نن خوشحاله وي؟ او هغه به ډېر خوشحاله وي ثوابونه ورسېږي او ما ته ډېر رایادېږي. خوشحاله یې؟ خوشحاله من خوشحاله یې؟ خوشحاله یې؟ الحمدلله مهرباني. مونږ سره محترمه که دا راته ووایې دې مدرسې کې څو کسان حفظ بګۍ تړي او څومره ناظرې والا دي، ته څه محسوسوې؟ آیا دا جامعه دې هغه ته څومره حافظان ورکړي دي؟ دا برابر زما په دا مدرسه کې 3 کاله کېږي. په 3 کاله کې موږ سره ډېر شاګردان ول چې بهر لاړ، مثال کراچۍ له تللي دي، فیصل آباد له تللي دي، هلته فارغه دي. او دلیل موږ سره دي برابر 9 حافظان دي او د ناظرې تعداد به نه سم درښودلی. ما فی الحال اسمري نه دي برابر تر شلو به وي زیاته و 30 به ورزندې وي، ته به درسو ته ورزندې دي. موږ د خپل وس مطابق انشاءالله دوی مهنت کړی دی، موږ مهنت نه دی کړی، مهنت دوی کړی دی. په دا کې داسې حافظان هم شته چې 4-5 میاشتې کم کال قدر دوی قرآن مجید مکمل کړی دی. زکریا په نامه باندې دی، د حضرت عمر په نامه باندې دی او دغه رنګه د نور حافظان چې کم دي د دغو هم ټیم نه دی لګېدلی. زه په خپله که دا وایم چې زه له الله ډېر خوشحاله یم، دا به زه د الله شکر نه کوم، دا الله د موږ له دې محفله او له دې کلاسه نه محرومه کوي. امین امین. مولوي صاحب محترم اخر خبر راته وکړي، آیا دې جلسې مهمان خاص تاسو څوک ټاکلی وي راغلی ده؟ هغه حافظ حمدالله صاحب دی چې اوس راغلی دی، پر سټیج باندې ناست دی او موږ د ده په انتظار یو چې که هر کله دوی غږ وکړي موږ به حافظان او د ناظرې والا ورولو انشاءالله. مننه مولوي صاحب محترمه. ملګرو تاسو ته دا حافظان ښکارېږي کیمره کې به درته راوړل، دا حفظ والا دي، دا کوم شعرونه به غاړې دي او کوم چې دا رومالونه اغوستي دي دا دي ناظرې والا دي. الحمدلله موږ دا محسوسوو چې په ژوب شراني بازار مولوي رفیع الله صاحب مدرسه کې داسې ګلان وځي، هر کال وځي. تقریبا دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. د قرآن غوندې نعمت دوی سمو ته لوېدلی ده. د دې مدرسې چې کوم مهمان خاص ټاکلی ده هغه حافظ حمدالله صاحب شاهین جمعیت ټول ته ښه معلومېږي هغه ده. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته دا رقم بچیان راکړي، هغه موږ د قرآن ته حواله کړو، دین ته حواله کړو او دا رقم دا داسې خوشحالي موږ په تاسې باندې راځي. ټول مسلمانان خپل بچیان قرآن ته حواله کړي چې دا رقم خوشحالي په تاسې باندې راځي. الله تعالی دې ټولو باندې داسې خوشحالي راولي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کوم چې ته موږ له راغلي او دیني مدرسو له راغلي د حافظان د خلکو ته ښکاره کړ، موږ ستا ډېره شکریا ادا کوو. که زه دا درته وایم چې زه څومره ستا شکریا ادا کړم دا درته و تا ته د الله په حیا دنیا هم په هغه دنیا هم اجر عظیم در نصیب. مننه مولوي صاحب محترمه. الله تعالی